بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا اللهم ارزقنا رشدا. نو موږ خبره شروع کړې و د وجه شیبه په باره کې چې دا وجه شیبه چې دا معنی شیبه یا وجه شیبه دا بیا د طرفین په حقیقت کې داخل وي او یا به د طرفین د حقیقت نه خارج وي. کله طرفین په حقیقت کې داخل وي نو بیا دوه قسمونه دي درې، یا به د وجه شیبه به د دې طرفین د پاره جنس وي یا به نوع وي یا به فصل وي. دای مثال ذکر شو. او یا به د وجه شیبه د حقیقت د طرفین نه خارج وي، چې خارج وي نو بیا دوه قسمونه دي، یا به حقیقي وي یا به اضافي وي. حقیقي دا معنی چې داغي پیجندل د بلچا په پیجندلو باندې موقوف نه وي، او اضافي چې داغي حاصلې دل پیجندل د بلچا په باندې موقوف وي. بیا موږ ویلو چې حقیقي وي نو دا حقیقي په دوه قسمه، یا به حسي وي یا به عقلي وي. حسي دا مطلب چې داغي ادراک په حواس سره کې حواس خمسه ظاهره، او کا دغه چې ادراک په حواس سره نه کېږي هغه عقلي نه. نو په حواسو کې بیا موږ ویلو چې بعض سونه هغه چې هغه مدرک بالبصر وي اندستر کو بدرې سره، او بصر څه ته ویل کېږي نو دا قوت ته ویل کېږي کوم چې په غزبو پټو کې هغه داسې پټي چې هغه پټي چې نه خالی پای کې خودل شوی دی په مقدم الدماغ کې، او د سکراستلی کله چې انسان نظر کوي نو هغه دغه ټچ کې او بیا هغه سترګو ته ځي. نستر کو بدلې تر موږ د رسسه بدلېږي نو د الوانو پته مونږ ته لګي، د اشکالو پته مونږ ته لګي، د حرکاتو مونږ ته پته لګي، د مقادیر مونږ ته پته لګي، او کم چې د دې سونو نه جوړ شوی داږي پته مونږ ته د فسر پته لګي. پوښي وي په دې باندې مخ وي چې کله چې مدرک په حواس سره چږي نو دا به د سمع په درې سره به داږي ادراک کیږي. سمع څه ته ویل کېږي نو سمع دې ته ویل کېږي قوت دا چې په هغه پټه کې خودل شوی دا کبه پټه کې دی وګونو په سورو کې دنه نه دا وګونو دا سوري نه دي په دې کې د سپټه لګیدل لکه تمبل جوړیدل تمبل دا تمبل په شان دغه پټه دغه پټه په دې سورو کې د په وګونو په سورو کې چې دا خورک للی شي دا چې داغه پټه په ذریعہ سره ادراک د اصواتو کیږي، د اصواتو د اوازونو چې دا اواز دا دروندې دا اواز پکته دا اواز غټه دا اواز ورکوټه ده دا تیز ده دا رو ده دا درمیانه ده. وسله کوي دا आवाज څه ته وایي دا आवाज تعریف کړه ولې ویډیو امیر کم یو دی امیر خو په خپل نشته ویډیو ها आवाज څه ته ویل کېږي نه आवाज چې کنه صوت او आवाज دې ته ویل کېږي. ما ته فکر شته چې आवाज به ویل کېږي هغه ته چې هغه د حرکت د هوا نه تلنده حاصل شي، د حرکت د هوا نه چې لکه قارع د مقروع سره او قالع د مقلوع د وجه نه کم आवाज پیدا کیږي نه هغه ته لګيږي. قارع ولګيږي دې ته کنه یو سیز د بل سیز حرکت ورکول دا چاچې ما دې لراوات ولا نو دې ته قارع و دې ته مقروع و دې ته قارع و دې سوې مقروع و چې کله دا قارع او مقروع چې دې کنه دا قوت والی نو په आवाज به تیز وي دا आवाज تیز دی. و دا قارع او مقروع دا رومي و نو دا چې نه आवाज سره رو دغه تصوت ولګي आवाज ولګي. دا قارع د مقروع د وجنه قارع چې کله د مقروع سره ټکراو شي نو هغه आवाज پیدا کیږي آیت صوت وای کم چې دا ګوره دا د دې سره په دې هوا چې کم आवाज پیدا کو دغه تصوت ولګي. واجه تحرک د هوا تصوت ولګي. یا قالع د مقلوع سره یعنی قالع ولګي وهم کتاب جدا جدا کوم کې د مقلوع غسي چې جدا جدا کولګي لکه لوټه د لوټي یو غټ ته او د یو پهلوان مو د انسان په شراغه ایولته ورور کړل نیمه لوټه یو څه ته بوتل نیمه بل ته بوتل یو ټوس غونډه کې وکړو واښه اوس دغه لوټه ده او دغه شان د غټ ته او یو ماشوم ګوټه او دا وړي پاپې دي هغه د سی وو لاول غواز نشي کولای ګټوټي کولای نشي اگر ګټوټي کو نه غشان आवाज ورکه څنګه دي مخکري کړه واښه نه مانی نو دا وګوره چې لکه د قالع چې د مقلوع سره دا حرکت د چې نه دا په دغه سره په قوت سره نه هغه نه چې کوم څه پیدا شو تیز هغه د आवाज او چې کله د قالع د مقلوع سره دا आवाज شو دا د تفصیل आवाज هغه باندې پوښوي
نو ګور الاول موږ ته د سمع تعریف پکې چې سمع څه ته وایي هغه قوت ته ویل کېږي چې په دې وګونو په دې سوري کې هغه پټه د پټي په صدا باندې دین دا کې خودل شوی او اواز ته وایي نو اواز دغه تحرک د هوا ته ویل کېږي واښوي چې کوم د قارع د قرع نه حاصلېږي یا د قالع د قلع نه حاصلېږي ګوره او بالسمع یا بچي دا وجشي به چې کنه هغه مدرک بالحواس وي مدرک بالحواس وي نو په حواس کې یو د سمع په ذریعہ صدا ادراکيږي عطفنا على قوله بالبصر والسمع سمع صدا وقوه رتبت في العصب المشروب دا قوت لګي چې کوئی خودل لري مرتب کړي لري الله تعالی مرتب کړي شوی لري چا مرتب کړي لري الله تعالی مرتب في العصب په پټګه المفروش على سطح باطن الزخامين چې دغه پټه دا غوړولې شوی دا په سطح د باطن د سورو غوګونو د سوري دي د سماخ وي د غوګ سوري ته سوي سماخ نګوي ته سماخین د دې په باطن طرف ته نه دنه طرف ته چې کومه پټه دغه ته سم یدرک به هل اصوات دې سره سګي د دې مثال لګنه لکه تمبل خو لیدل لري تمبل لیدل کنه نو تمبل ته جاله سره دا تار واچو تمل لا تروته نو ته هرو دا ورغه نو هغه ټنګ وکړو نو دغه شان دي وګونو ته چې شین نه وځي کنه دا هوا په ذریعہ سره دا هوا په ذریعہ سره نه د قصې باندې ولګي او بیا خور شي دماغ ته لټ شي دماغ ته پته چې دا خبر وکړل دا وکړل من الاصوات القويه والضعيفه والتي بين بين چې دا سمع په ذریعہ سره پته لګي چې دا اصوات قوي دي یا دا کمزوري دي یا بین دي سوچ ته ولګه والصوت يحصل من التموج او صوت حاصلېږي د حرکت ورکولو نه تموج سمانه ده حرکت د هوا یعنی تعارف المعلول چې د دې علت وي چې د دې د پیدا کړل شوی للقرع الذي د هغه قرع نه قرع څه دوی الذي يعني قرع ولکي یو جسم بل جسم باندې وهل الذي هو امساس عنيف چې هغه ډېر سخت ټکراوي امساس ولګي ټکراو ته عنيف سخت چې سخت ټکراو شي الکه دا لا سیده کنه دا قارع ده دا مقروع ده مدا په زور باندې راوچو ندی ته هرو د هوا چې کوم کو ندی ته یا لکه یو غټه بلی غټی لراواچه نو چې غټه د غټی لراواچو جو غټ आवाज وي ا جو وړ غټه دی وړي غټی لراواچو جو سو وي ورواز وي والقلع او قلع ستوي یعنی دا چې دا تموج دا معلول دی دا قرع نو قرع غدغه دی وي او یا تموج معلول دی دا قلع ستوي الذي هو تفريق جاغسوي تفريق ينفس سجون ديومن متصل سجون ديومن جدا شي لکه دا دروازه نه او د یو مضبوط مونږ د سړی راغی دروازې له ولته ورکړه راغی ترتا وکړه هغه دروازې چې کوم کړه سوګو وس یو ماشوم دی هغه د دروازې له خپل وګړي پاپای راځي ما کړه سار کوي نشي کوله التي هو تفريق جاغه تفريق بشرط مقاومه المقروع للقارع والمقلوع للقالع فالشرط دې باندې چې مقروع د قارع مقابل وي او قالع د مقلوع مقابل وي لکه پوښښ به باندې ويختلف الصوت قوه وضعفا بحسب قوه المقاومه وضعفها او مختلف کیږي د आवाज د مضبوطوالي او د کمزوروالي پر اثر په اعتبار د قوت د مقاومت او د ضعف لکه پوښښ مقاومت معنی دا ده چې کله د قارع د مقروع سره دا یو دګیږي یو دګیدو ته مقابله د مقاومه وي نو چې کله دا مضبوط و دا یو ځای کېدل مضبوط وي جو आवाज هم سره وځي مضبوط پر وځي او چې دا د قارع د مقروع سره یو ځای کېدل چې دا کمزوري وي جو आवाज هم سوي یا قالع د مقلوع سره دا دغه وي مقاومه مضبوطه وي جو आवाज به سره وځي مضبوط راوځي الګه پويږي کنه پويږي دریم نمبر او بالذوق یا به دا په ذوق سره یعنی مدرک بالحس نه دا په ذوق سره وي وهي قوه منبثه دا قوت چې خور کړل شوی دی سرایت کړل فی العصب الاول بیان وې هغه قوت لګیږي چې په جبه پرې لپاسې سبا دا خور کړل شوی دی دا ذوق ولګیږي او د دې په دې سره سګيږي خوندونه پکې پته لګي چې دا خوګ دی دا تاریخ دی دا تریو دی د دې پته پکې لګي او بالذوق یا په ذوق سره ذوق څه دوی هي قوه منبثه دا قوت چې خور کړل شوی دی فی العصب المفروش په هغه پټه باندې چې غوړولې شوی دا اعلی جرم اللسان په جسم د دې جزبه باندې من الطعوم یعنی د خوندونو
کله حلاوت لکه خوږواله شو والمراره او لکه تریخواله شو والملوحه او نمکینواله شو والخموضه او تریواله شو تریواله وغير ذلك دلیل علاوه نور لکه کله عصوفه او دسومه لکه ته لکه بری کې دا غړل او چربي په ګډیره دا او دې چربي په کې نشته له او بالشم یا سلورم نمبر دې دا بس ادرک مدرک بالحواس نه ابا شموي والشمس ته ولګه هي قوه مترتبه في زائدتي مقدم الدماغ الشبيهتين بحلمتي الثدي وهي واذا مقدم الدماغ دا مقدم الدماغ دی دا مقدم الدماغ دی نو بدی کی وای د سې دې کنه یو قوت الله تعالی کې خودل لري او د دې قوت شامه د دې مثال لکه څنګه چې د سینې نه سرونه د سینې نه سرونه په شان دي سي پټ راغلي نه پټو باندې دا انسان چې دا خوشبوئی بدبوئی دا محسوسي او بشمه هي قوه مترتبه دا قوت چې خودل شي فی زائدتي مقدم الدماغ دا مقدم الدماغ په غوږ ځای مطلب دا کنه چې د دې نسبت دي ته شوی دی دا د دماغونه بهر چراوت دي مقدمه الشبيهتين چې هغه دوانه چې دین دا مشابه دي بحلمتي الثدي دا سینې د سرونو سره من الروائح دا خوشبویانو نه چې لکه دا کله خوشبو دا بد خوشبو دا او باللمس یا بدا قوت حقیقیات مدرک بالحواس نو بای کې پنځم نمبر دی لمس ته ویل کېږي هي قوه ساریه فی البدن كله فی البدن كله دا قوت چې جاری شوی دی سرایت کړل شوی کې خدای شوی په ټول بدن کې یترکو به الملموسات چې بری سره ادراک کیږي د ملموسات یعنی کوم څه چې بری باندې مسکو لګي من الحراره لکه ګرمایش شو والبروده او يقوال شو والرطوبه او لونوال شو واليبوسه او وچوال شو لکه پوه شو باندې ها فهذه الاربعه واذا سلور هي اوائل الملموسات دا اوائل الملموسات دي اوائل الملموسات یعنی ادراک کیږي په ذات سره ادراک درې کیږي اولا بذات پوه شو باندې یعنی مطلب دا کنه چې کله انسان ته دا ورسي دا ګرمي او په انسان ته وړه ډایرکټ دا ګرمواله جنا محسوسيږي یا ته یقواله ډایرکټ جنا محسوسيږي انور ته نه محسوسيږي والاوليان منها فعليتان والفعليتان والاخريان انفعاليتان فعلی دې د ویلګي فعل کنه چې هغه دبل چې موصوف په خپل باندې په خپل موصوف کې مؤثر وي چې په خپل موصوف کې مؤثر وي نه د فعلی ویلګي او انفعالی دې ویلګي چې د خپل موصوف اثر قبول کړي چې د خپل موصوف اثر قبول کړي نو دا حرارت او برودت دا فعلی دی مطلب دا چې په خپل باندې دا اثر کوي لکه مطلب انسان باندې ګرمي او واچول شي نو ته د ګرمي اصلي یا د غرموته کې نه یا د نو دا ډایرکټ دا غرمه ګرمي اصليږي یا د په یخ ځای کې نه استو جو ډایرکټ د یخني حاصلېږي نو دا فعلی دی او دا د چې دا انفعالی رطوبت او یبوست یعنی لونواله او وچواله دا اصلي نه خو لکه مطلب ما دا ګلاس چکو سادي کپړو له میراواچو نو تلون شوي او دا لوندېدل دا د سره د ابو اثر قبول کو کنه واجی او وچواله لکه غارمري هغه اثر قبول کو ور د هغه اثر قبول کو دا انفعالی دي نو حرارت او برودت دا فعلی دي یعنی دا خپل موصوف کی اثر کوي او ځکه اثر کوي چې جمع تفریق قبل دا جمع تفریق تقاضا کوي یعنی د جمعوالی او د جداوالی او د وچ دي دا رطوبت او یبوست دا انفعالی دي انفعالی دي د ویلګي چې دبل اثر قبول کړي والخشونه خشونت یعنی زیګواله زیګ ورته مونږ او د خشونت تعریف کړل د ماده سویل د خمر سترګه د مخله چې سره ځي کنه د تعریف کوي چې لکه دا ټکی دونه پیژني خشونت وس په پښتو کې مونږ زیګواله د خپل تعریف کوي هي کیفیت حاصله عن كون بعض الاجزاء اقفز وبعضها ارفع چې دا کې هغه کیفیت ویلګي چې حاصلېږي د بعض اجزاونه چې بعض اجزا په خده او بعض په اوچتي نو چې زیګ کنه زیګ نو سبا خده او صدقې کنه ویلې والملاسه او ملاسه څه ته ویلګي څور ته وایو سیداواله ورته وسه هوا را هي کیفیت حاصله دا کیفیت ویلګي چې حاصل شوی عن استواء وضع الاجزاء دا برابرۍ د اجزاء د کې خدای چې اجزاء چې نه برابر پراته مطلب دا ہے ما په دې لاس باندې لاس راکو نو علاقه خلکو لګا دا هوار دي
او که وسه ما د لاس نه اندازې چې چاودلې چې یو دې طرف تر یو دې طرف تر دا ملک تعالی خو دې سیک سیک دې یا کار مار چې کوم سړو کړي نو دا رسنه نه پته لګي د لمس نه پته لګي نو د ملموسات نه داري د ملموسات دې دا لکه حرارت ته برودت ته او رطوبت ته یبوست ته او دغه شان د خشونت ته ملاست ته لین ده صلابه ده او خفت ته لین څه ته ویل کېږي لین منغوي نرموالی ته ویل کېږي نرموالی ته لکه ګوره داسې منغوي نرم دی دا نرم دی چې بری کې ما دا پیسل د وخت کو د سیدن نه پکې دن نه پکې خو شي دې ته نرموالی ویل کېږي هي کیفیت دا کیفیت بها یقتضي چې تقاضا به سره قبول الغمز الى الباطن یعنی دن کېدل دا قبلوي دن کېدل یعنی نوستل باطن طرف ته لکه وړه دي کنه هغه کله شي وړه دي نو چې ته پکې غوته کېدې نو غوته پکې لاندې شي کنه څونه چې ته بوله نه دمغه دا وړه نرم دي نرم وایي ويكون للشيء بها قوام غير سيال او د شي د لپاره قوامي وا غیر سيال یعنی بهيږي نه لکه اوس وړه دي کنه اوس وبچنن دا نرمي دي او بوته ته نرم نه نشي ویلې لین ورته نشي ویلې وله زګه وبچنن دا بهيږي او د لین چینو پای کې بده سي لکه دغه به نرمواله به چې بهيږي بنو لکه اوس وړه دي کنه وړه نوړه خو نه به کنه هغه کې شي وړه دا ډول ولا نه هغه کې شي یا لکه ماته دې غړې مثال درکو ګوره دا غړې نو نرمه ولې نرمه ده ورې په دې کې راته سنلو پوه چې د نواله قبول کړي دي تلین و نرمواله والصلابه وصلابه ستوي هي تقابل الليل چې هغه دلیل تقابل یعنی مطلب د نوال نه قبلې لکه دوی دی دیوال لاس راچو چې دا دیوال کې زړه لاس نه پاسه ما نه پاسې با د خپل لاس کې دیش هسپتال ته ورننه ماسي ولکه دیوال ته لاس نشي نه ماسه نو دا لین سوال دغه مقابل والخفه او خفت څه ته ویلېږي خفت او ثقل خفت هي کیف خفت پر پښتو کې موږ یې سپکواله او درنواله اوس د په قصه کړی دا خفت څه ته وایي هي کیفیت حاصله هي کیفیت دا کیفیت ته بها يقتضي الجسم چې دا قاعده کې جسم اي يتحرك الى الصوب المحيط چې دا متحرک شي لپاسه طرف ته لو لم يعقه ما عائق کچرته من نه کی دي لره من کوونکې خفت وې دي ته وګنه یو شی سپکته سپک لتا یو دغه حرکت ورکو دا اوچت شي نو کدي ته معنی نه کنه مولا بر و اسمان ته خطو خو معنی په کې دا موجود دی چې لکه دغه پکې راغی چت پکې راغی پوښوي چت پکې راغی د دې د خفت ویل کېږي ثقل چې اوسې درونی نو چې درونی دې راځاو کې نو کوم معنی نه دا و مسمه کې درسېدو خو معنی پکې موجود دی لکه پکې د بل اسمه موجوده ده یا پکې ټیبل موجود دی یا پکې بل څه موجود دی نو خفت څه ته وایي کیفیت یقتضي بها يقتضي الجسم الجديد په دې تقاضا کوي جسم اي يتحرك الى صوب المحيط چې تحرک وکي حرکت وکي لپاسه طرف ته لو لم يعقه معائق کچرته من نه کې دی لرا یو مانع فوشوي کمن نه کې دی لرا مانع عائق مانع ته والثقل او ثقل څه ته وایي هي کیفیت بها يقتضي الجسم کیفیت او چې تقاضا کوي جسم اي يتحرك الى صوب المركز چې تحرک وکي حرکت وکي دی لاندې طرف ته لو لم يعقه عائق کچته من نه کې دلاره من کوونکې الګه پوښوي یعنی کما نه کوونکې من نه ګوند نور روان دي والله کې قسمه کراله اعلان ورته بل څه شی پروت هغه را من کو وما يتصل بها او هغه چې دې سره متصل دي کلبلتی لك لونواله او بل بل چې زمانه رواچولې نو دا شو لونواله بګراله والجفاف جفاف خشکواله یعنی وچواله واللزوجه او سلیقواله مطلب یو وسیل په بل پورې نکړي والهشاشه هشاشت شادمانی خوشحالي واللطافه والكثافه یا وسیل لطیفاله او یو وسیل چې دا لطیفاله لکه نرمواله کوم بو کې چې دا کم دي نو بل نه بلکې لطیف دي والكثافه دی او په بو کې یا وسیل کې چې نه دا غري سور دا وایي درونواله کثافت درونواله چې هغه لطیف چې کم دغري مؤنث دا متضاد جو هغه سور دوی دا متضاد دی الګه پوښښ مې باندې پرې باندې پوښښ نو دا و چې ما وجه شی به خارج وي نو یا به حقيقي وي او یا به اضافي چې حقيقي وي نو یا به حسي وي یا به عقلي وي نو دا د حسي باسو شو عقلي به سوې ما او عقليت نو ما اور واړو باندې واړو شابه